السلام علیکم ملګرو. په فیصل آباد کې یو ډېره افسوسناکه واقعه شوې ده چې یو نیکه خپل دوه واړه نوسي وژلي دي. جی د یو عمر 8 کاله د یو عمر 10 کاله ویل کېږي چې نیکه خپل دغه واړه نوسي وژلي دي. په څه وجه باندې وژلي دي چې تاسو واورئ حیران به هم شئ، چونکې دې ماشومانو چې کوم خپل پلار نو هغه دوبۍ کې مسافر و، دوبۍ کې به د ټیلرۍ دکان کولو، ټیلر په دوبۍ کې به جاب کولو، چونکې په هغه باندې به څه تیر شوي وي. او نن سبا زموږ خلکو صبر ولې دومره ختم شوی دی چې په وړه خبره باندې دا خبره دومره لوی مطلب لاره اختیار کی. نو په فیصل آباد کې واقعه داسې شوې ده چې دوه ماشومانو روانه کولو. جی دوه ماشومانو په کور کې روانه کولو، نو نیکه ورته غوسه شوی دی او غوسه کېدو سره مطلب چاړه راغشتلې ده او دغه دواړه نوسیې وجلې دي. جی دغه دواړه نوسیې بې دردۍ سره وجلې، چونکې دغه ټایم په کور کې د دې نیکه چې کومه د ښځه یعنې د دې نوسو نیا هم موجود وه او د دې ماشومانو وړو ماشومانو مور هم موجود و. هغه د خلاصېدو کوشش کولو چې د ماشومان ته خلاص کې پیلې وهل، ایته دا چې بیا چې د چاړه راواغشته نو هغوی ورغله ایته د خلاصېدلو کوشش کولو چې دی ته خلاص کړو. نو هغوی باندې هم ګزارونه کړي دي، ای هم زخمیانې کړي دي، یعنې خپله ښځه او خپله انګورې هم زخمیانې کړي دي او خپل دوه نوسې وژلي دي. جی صرف په څه باندې پرواني باندې چې دغه نوسو یې خبره نه منله او د هغوی عمر څه 10 کاله او 8 کاله، یعنې دا هم نه چې هغه پاخه عمر والا و د خبرې نه منله یا د دې بېزتي کوله، بیا هم نو په کار ولې لکه مطلب دومره زموږ صبر ختم شو، دومره د معاشرې صبر نشته دی چې یو وړه خبره دومره غټ شکل اختیار کړي. اوس دغه نیکه چې کوم دی به ټول عمر افسوس کوي، ټول عمر به دی مطلب دغه په جیل کې به پروت، ټول عمر به دی دغه خبره کوي چې کاش هغه ټایم ما غوسه نه وکړې، کاش هغه ټایم ما په خپل احساساتو باندې قابو ساتلی وي، کاش هغه ټایم ما خپله غوسه قابو ساتلی وي. خو اوس د ده دا کاش ټکی چې کوم دی که نه، دی دا هر څه نشي ریوایند کولی، دی دا کاش ټکی دا هر څه نشي ریورس کولی. نو د ویډیو مقصد ګوره یو خو تاسو له دا نیوز در کولو، بل چې کوم دی د صبر نه کار اخیستل. جي بعض ټایم کې انسان بلډ پریشر های شي، په ځان پوه نه شي، صبر نه کار وانه خلي او هغه جګړه یا د هغه اختلافات یو شدت اختیار کړي چې بیا د هغې نه نسلونه هم هغه نسلونو ته هم نقصان شي. لکه د اوس وګوره خپل نوسي ووژل، د خپل زوی زامن یې ووژل، دوه زامن دا به وګوره هغه الله پاک څومره په سختو ورکړي وي، څومره په سختو باندې لکه د ښار دغه خوارو نه راووتل، دغه د 8 کالو 10 کالو ماشوم سي خو لکه هغه خپل میتیا دی چې کوم دی زیله رسوله شي، خبرې کولی شي، هغه ډېرو خوارو نه راوتلي وي او بیا د هغه بې دردۍ سره قتل کول. نو دا څه دا د بې صبرۍ، دا د بلډ پریشر، یو سړي بلډ پریشر مریض دی، هغه له پته ده چې بلډ پریشر د ما های شي، بیا د په ځان نه پوهېږم، نو هغه له پکار دی چې په خپل ځان دی چک لګوي، د خپل ځان دا چک لګول ته بهتره ده چې بل ته قتل کې بل د نقصان ورکوي. نو هغې نه بهتره دا ده چې ته په ځان چک ولګوي، په دیوال چک ولګوي. لکه ډېره د افسوس خبره دا واقعه بالکل په فیصل آباد کې شوې ده، اتھینټک جینون واقعه شوې ده، بالکل حقیقت ته پکې دروغ پکې هیڅ نشته دی. نو وجه څه ده چې مونږ په خپل هغه باندې کنټرول نه ساتو، په خپل ایموشنز باندې. او الله پاک هم دا خبره کوي چې ان الله مع الصابرین، الله پاک چې کوم دی د صابرینو ملګری دی، الله پاک صابرینو سره دی. صابر مطلب چې څوک صبر کوي. دا اپډیټس ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.